माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अगीता मेराज खालिद सेब्ता वरसरा अब्दुल बासित सेब्ता अरसला खान सेब्ता मलिक इजाज सेब्ता वारिस खान सेब्ता और दी सरसरा सुमर जमूंगा प्रिंसिपल हजरात दिल ताज़िर दी अगीता पजमा बांधे अस्सलाम वालेकुम मलगरू जमूंगा ननने मीटिंग जमूंग ननने प्रोग्राम दा रागुंड चिदा नो द प्राइवेट स्कूल नो द दिफा जंग दी चूंकि तास तो हो ऑलरेडी पता लगिम ची द 13 मार्च ना तर ओसा पूरे जमूंग प्राइवेट स्कूल ना बंदी ख्यालात शेयर कई हो जो टोल नमख की जमूंगा द डिस्ट्रिक्ट 400 दा जमूंग जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब से पयोसू शेरुन सरबलमा ज़माना मोतरफ है हमारी इस्तिकामत का, हम ज़माना मोतरफ है हमारी इस्तिकामत का, न हमने शाख गुल छोड़ी न हमने काफिला बदला, न हमने शाख गुल छोड़ी न हमने काफिला बदला, न हम मंजिल से बाज आए न हमने राहनुमा बदला, न हमने राहनुमा बदला। ज़ आफ्ताब से तख्वास कुम ची अगीराशी और दखपलो ख्यालातो इजहार की यो 5 मिनट की तुम स्कूलों ते तुम सफर शू زمونږ د مرګري عمران به یو ویلي هغې سره ډېر خلک سفر شو خو لکه د ټولو نه غټ که زه ووایم چې زمونږ تعلیمي نظام ودرېده دا د یو قوم دپاره د یو غټې علمیې نه د دې نه بله غټه علمیې نشي کېدلی چې د قوم بچی د تعلیم نه پاتې شي نو په دې کې زمونږ د مشرانو ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړلې او خبره دې حده پورې راورسوله چې دې ته جوړ شو چې یاره موږ بای فورس دا خپل سکولونه کولو کو د دې د قوم د بچو د مستقبل چونکې غاړه موږ اخیستې ده موږ د دې د مستقبل ذموار یو سبا به تاریخ دا وایي چې یاره د دې وخت استادانو که دا جرأت کړی وی که چېرې دې ته نقصان ورسېده دې ته او روان دی نقصان رسي نو موږ به دې ته غاړه مدو په دې باندې به موږ جیلونو ته ځو که حکومت که شرمیږي نه ځکه چې استاد یو ډېر قابل احترام هستي ده خو که دوی پې پوهېږي خو که چېرې دې ته هم ضرورت راغی نو انشاءالله زما پوره یقین دی چې یو کس به د دې نه غاړه ځکه چې دا د قوم د مستقبل هغه ذموارۍ زموږ په اوږه باندې دي تاریخ به زموږ نوم که موږ جیل ته لاړو نو دا به یو تاریخي دغه زموږ دپاره نو د دې نه به مخ ناړو انشاءالله د قوم د بچو دپاره به دغه هدف پورې ځو او یاره زما په خیال چې که حکومت خو توقع ته نه کوم خو زما په خیال چې که دا سکولونه موږ کولاو کړل نو دا یاره نه ده پکار چې موږ ته به یا دوی لاس واچي یا به دوی موږ ته څه ووایي او خپلې هلې ځلې به کوي خو زما په خیال باندې انشاءالله چې هیڅ سټپ هم نه هلي ځکه چې دا لکونه خلک دی لکونه سکولونه چې اغي راشي او یو 5 منټ کې ستاسو مخامخ د خپلو خیالاتو اظهار وکړي معراج خالد صاحب ته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زه د خپل طرف نه ټول ملګرو ته هر کله ویم په دې پروګرام کې او شکریا ادا کوم د پرویز صاحب انجینیر پرویز صاحب چې ډېر خپل پروګرام یې جوړ کړ او ناقل رزاق صاحب خدماتو ته سلام کوم چې په لږ وخت کې د صوبې په هر ګوټ کې یا ډېر ښکلي کاروان او ډېر ښکلي قافلې تیارې کړي دي چې مونږ په فخر محسوسو او په هر ځای کې پې زمونږ حوصلې جګې وي نو زه یو وارې بیا د اخلزاق صاحب شکریه ادا کوم او مونږ ټول د هوپس بیان یو په هر ډګر په هر موړ باندې به انشاءالله مونږ ولاړ یو او د دې پرایویټ سیکټر د بقا لپاره به جنګېږو نو دې نه مخکې زه آفتاب صاحب شکریہ ادا کوم چې ډېرې خوندورې او زرعي خیالاتو اظهار یې وکړ زه د حیات صاحب
وارث صاحب، احمد علي صاحب، رامداس صاحب، خالد کمال صاحب، اورنګزیب صاحب او بشیر صاحب ډېر مشکور یم چې ډېر ښکلی پروګرام یې ارګنایز کړ او په ډېر ښکلي ټایم باندې دا پروګرام جوړ کړ. موږ ته د خپلو خیالاتو اظهار کولو موقع راکړه، نو شکریہ. اوس راځو جی دا کرنٹ سچویشن چې چلیږي او په دې کې دا کم ملګري پریشان دي، د حالاتو نه تنګ راغلي دي، څوک سکولونه پرېږدي، څوک ادارې بندوي خرڅوي، چېرې سبل ژوند به کوو، سبل روزګار به کوو، نو موږ له خو بل څه راځي نه، ځکه چې همدې کې موساد تېر شوی دی، وخت تېر شوی دی. نو د دغې دپاره سروایول دپاره موږ لګیا یو چې دا نور ټایم ونه لګي او نوره ډیلی ونه شي. کني ډېر ملګري د کرایو په ځایونو کې اوسېږي، هغه د هغې نه تنګ راغلي، چېرته ورته مالکان وایي موږ ته کرایانې راکړئ، کني یا دا سکول خالي کوو. ډېر ملګرو موږ ته ټلیفونونه وکړه چېرې سر داسې څوکي چې دا کورسۍ په چا خرڅ کړو، دا میزونه په چا خرڅ کړو، که څوکي چې واخلي. وجه دا ده چې وخت ډېر ولګېد، په کور ناستې خرچې اخراجات دي. هغې نه علاوه څنګه چې افتاب صاحب وایي چې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د قوم د بچو وخت خرابېږي، ای د تعلیمو محرومه کېږي. نو مونږ دا فیصله وکړه او دې دپاره جناب عقیل رزاق صاحب په هر پلیټفارم باندې دا خبره راوچته کړه او په دې ایګري شو چې په 15 اګست باندې به انشاءالله مونږ خپل سکولونه اتفاق سره کولاو. نو تاسو انشاءالله په دې خبرو باندې ایګري یې که نه، که په دې کې هر څه راځي، داسې خو چرې هم نه دي شوي، او که دا جرم چا وکړو څنګه چې افتاب صاحب ووایي که جیل ته پې لاړ شو د هغې نه به مونږ مخ نه اړو. او دا خبره به د هغوی دپاره باعث شرم وي د حکومت وقت دپاره چې یو استاد ځي جیل ته، یو استاد تذلیل کېږي. نو انشاءالله داسې هېڅ به هم نه کېږي. که الله کړي خیر خو مونږ له څه پکار دی؟ اتفاق پکار دی، او بغیر اتفاقه سم نه کېږي. که په دې 15 اګست باندې مونږ یو نه شو او مونږ دا ادارې کولو نه کړئ، نو دا دغسې ایکسټینشن دی روان دی. او د دې شاته ډېرې خوارې، ډېرې منډې، ډېرې ستړې شوي دي، د ډېر حده پورې تللي دي. په لاهور کې عقیل رزاق صاحب دي مشترکه میټینګ وکړو، هلته دا تلل دا وخت ورکول دا اسانې خبرې نه دي. په اسلام آباد کې وشو ایکشن کونسل میټینګ وشو، ښه دا ټول تنظیمونه یې په یو ځای راغونډ کړه، هغه یې دې ته جوړ کړه، مجبوره کړه، کنې هغه نه یو کېده. خو عقیل رزاق صاحب دې خبرې ته مجبوره کړه که داسې تاسو ځان له میټینګ مونږ ځان له پروګرام کوو نو دې نه څه نه جوړېږي. او دا خبره چې دا سخته ده. نو پکار ده چې مونږ یو شو، ځکه چې مونږ د یو مقصد دپاره جنګېږو، یوې خبرې دپاره لګیا یو. نو انشاءالله چې ټول دوی په دې اماده کړه او هغوی ایګري دي، نو چې مونږ چېرته خپل سکول بند پاتې نه کړو. که په هر ځای کې سکول بند شو، اول به در سره دا رور ولاړ وي او ستاسو هر سخته تاسو ته چې هر مسله رسي نقصان رسي، انشاءالله خدای به ذموار وي او زه به ذموار یم. نو ټایم کم دی، نور خبرې به مشران هم کوي، عقیل رزاق صاحب هم تاسو د خپلو خیالاتو اظهار کوي. د هغې له وجې معذرت غواړو. همدغه مسله ده، هم د دغې مقصد دپاره مونږ راغونډ شوي یو چې هسې نه مونږ یو خبره کوو تاسو کې بل څه. سکولونه به کولاوو که ژوندي وو انشاءالله. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ملګرو زه دې نه پس زمونږ د یو داسې شخصیت راغواړم چې هغه چونکې زمونږ د ډسټرکټ 400 په سطح باندې یو ډېر ایکټیو دی او موږ دپاره ډېر کوششونه کوي د ډسټرکټ 400 په سطح باندې د پرایویټ سیکټر دپاره لګیا دي خپل هلې ځلې کوي نو زه راغواړم د ډسټرکټ 400 پریزیډنټ زمونږ د ډسټرکټ 400 صدر وارث خان صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او یو 5 منټ کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي وارث خان صاحب ته بسم الله الرحمن الرحیم اسٹیج ناز پر قائد ماہر تعلیم جناب عقیل رزاق صاحب او داغی ټیم 400 ته پراتلو باندې ویلکم ویم او بیا پهر کوم د شب قدر پرونو باندې چې د تعلیم د دغه شمع د رڼا ساتلو دپاره راوتی دي او په دې ګرمۍ کې خپل ټایم ورکو مارګرو په 13 مارچ باندې په دې ملک باندې یو وبا راغلی په 26 فروری وا خو په 13 مارچ باندې موږ ته یو حکم راغی چې تاسو سکولونه بند کړئ او موږ ورسره لبیک ووې او سکولونه بند کړل او موږ ته تاریخ راکړی شو چې په مئی کې به تاسو سکول کولا وخې بیا په جون کې به کولا وخې بیا په جولای کې کولا وخې بیا په اگست کې به کولا وخې او دغه شانتي منګه خویولو تر دې پورې چې اگست هم راغی او اوس راته وایي چې ستمبر کې به سکولونه کولا وخې نو زه حیران یم چې سړی د مئی نه واغستا جون ته د جون نه جولای اگست ته لاړه ستمبر ته لاړه بل وزله براته وی چې په اکتوبر کې به کولا وخه او موږ بخښته کورونو کې ناس یو چې ان شاء الله کولا وخه بس ډیره خندا وشو نور دا د برداشت نه ده کمې ادارې چې په مارچ کې کولاو شوې وي اوپننګ یې کړی هغه ادارې واپس ختمې شوې دي کوم سکولونو جوړولو دپاره چې موږ شل کاله محنت کړی هغه واپس ختم شو هغه استادان چې موږ جوړ کړي دي واپس ختم شو نور دا د برداشت نه دی په 15 اگست باندې به سکولونه کولاوو لاسونه اوچت کې یو سړی به مرستو کېږي نه که څوک رستو کېږي هغه یې اوس نه باسي کلک به راسره ودرېږي انشاءالله چې موږ جیل ته ځو تاسو هم راسره ځئ چې موږ پکې پراته یو تاسو هم دی موږ به درسره یو لومبی आवाज به تاسو ته دا لګي چې په اوتمانزو کې وارث خان د ډسټرکټ 400 پریزیډنټ د هوپ تنظیم په جیل کې زه به یم خو یو خبره یاد ساتئ موږ ته د پښتو چل دوی نه ښیي موږ پښتانه یو که یو سړی زموږ ګریوان ته لاس اچوي موږ به هغه لاس ماتو که یو سړی زموږ عزت ته لاس اچوي موږ به هغه ته د هغې جواب ورکوو نو رستو کېږئ به نه باقاعده ټیمونه به جوړو هغوی به ګرځي د ډسټرکټ په سطح د تحصیل په سطح او انشاءالله کله اے سی یا ډي سي تاسو له درغې یا بل حکومتي اقتدار درغې نو تاسو به ورته وایئ زموږ مشرانو سره خبره وکړئ موږ به انشاءالله د هر تحصیل په سطح باندې ملګري موجود وي کمیټي به وي هغوی به راځي هغوی به ورسره خبره کوي تاسو به چې کوم دی رستو کېږئ نه ښه کلکې خبرې به کوئ دا ستاسو سکولونه دي دا د دوی سکولونه نه دي شپه ورځ تاسو یو کړې ده محنت تاسو کړي دي قربانې تاسو ورکړي دي په ګرمۍ کې تاسو وخت تېر کړی دی د خپل کور کې پکې نه لګوئ ایسي نه لګوئ بچو ته هم راوړي دي د هغې داسې ده نو انشاءالله لاس راسره اوچت کې واده به راسره کوئ په کلکه به راسره کوئ چې انشاءالله په 15 اګست باندې به سکولونه ازادو او د خپل قائد د جناب عقیل رزاق صاحب په لبیک باندې به لبیک وایو انشاءالله لاس اوچت کې واده راسره وکړې او زه ورته ویم باز که د غماس په منګول ناست وي هېڅ پروا نشته باز که د غماس په منګول ناست وي هېڅ پروا نشته ما ورته ساتلي باتوران د زړه په غوښو دي والسلام
ډیره مننه ډیره مهرباني د زمونږ ډسټریکټ ډیر جذباتي بیان ان شاء الله زمونږ تاسو سره وعده دا وارث خان صاحب جناب عقیل رزاق صاحب سره چې ان شاء الله زمونږ به یو اتفاق اتحاد وي او ان شاء الله هوب سره مونږ به همیشه د پاره ولاړ یو او ان شاء الله د دې مشرانو په قیادت کې به مونږ چې کوم دی خپل سکولونه مخ وړاندې بوزو زه یو داسې شخصیت راغواړم چې زمونږ هغه د تعارف محتاج نه دی یو داسې شخصیت راغواړم چې هغې اړو د تعارف محتاج نه دي جناب عقیل رزاق صاحب چونکې یو وړوکي شان زه تاسو ته د دې یو هسټري شان بیانوم چې دوی په دې هوب کله تنظیم شروع کړی دی یا د دې نه مخکې زموږ د پرایویټ سکولونو دپاره دوی څومره هلې ځلې کړي دي څومره منډې تړلې کړي دي او بیا د هغې نه پس د کرونا وایرس چې دا کومه مسله راغلې ده نو په دې کې هم عقیل رزاق صاحب په خپل ځای باندې نه دی ناست په خپل سیټ نه دی ناست او هغه خپل همیشه دپاره خپل مال جان خپل وخت د دې پرایویټ سیکټر د دفاع جنګ یې لړو کړی دی او زه تاسو ته دا هم ویم چې چونکې عقیل رزاق صاحب د ډېر مخکې نه لګیا دی شب قدر سره ډېره مینه ساتي شب قدر سره چې کوم دی نو هغې د زړه مینه ساتي عقیل رزاق صاحب چونکې د ان پي په ګورنمنټ کې دلته زموږ شب قدر کې څه پرایویټ سکولونه داسې وو چې د هغې رجسټریشنز کینسل شوي وو او هغه چې کوم دی نو عقیل رزاق صاحب دلته راغلی دی زموږ د شب قدر مشرانو سره ناست دی او د دې شب قدر د دې کوم سکولونو چې رجسټریشنز کینسل شوي وو هغې دپاره یې پوره منډه ترړه کړې ده او هغه رجسټریشن یې ورته بحال کړی دي دې نه علاوه زموږ چونکې په پی ایس آر اے پرایویټ سکول ریګولیټري اتارټي کې څه داسې ډېر سخت شرایط وو چې د هغې دپاره هم زموږ عقیل رزاق صاحب خپل کوششونه کړي دي او هغه شرایط یې چې کوم دي نو ډېر سخت چې کوم شرایط وو هغې ختم کړي دي دې نه پس بیا یو مسله تقریبا نن نه څه وخت مخکې دا هم راغلې وه چې زموږ د 5م کلاس او د 8م کلاس حکومت وي چې دا به بورډ شي نو د هغې حوالې سره عموم چې کوم دی زموږ عقیل رزاق صاحب زموږ د هوب چې کوم پریزیډنټ دی هغې تللي دي په خپلو پیسو باندې خپل وخت یې ورکړی دی او هغې په عدالتونو کې کیسونه کړي دي په ډېرو غټو غټو پیسو باندې هغې تللي دي کیسونه یې کړي دي حالانکې موږ نه د یوې روپۍ ډیمانډ نه دی کړی موږ نه یو روپۍ نه ده غوښتې چې تاسو جمع کې او دوی چې کوم دي زموږ د پرایویټ سیکټرز دپاره هغې جنګ لړو کړی دی دې نه علاوه زه به دا ووایم چې زموږ د کرونا وایرس اوس کوم موجوده حالات دي 6 میاشتې شوې زموږ سکولونه بند دي او موږ ټول پرایویټ سکولونه دې سره چې څومره تړلي خلک دي نو هغه ټول ډېر زیات متاثره شوي دي زموږ په پرایویټ سکولونو کې چې څومره بچي سبق وایي هغه ټول چې کوم دی د هغې هغه تعلیم هغه وخت ضایع شوی دی لګیا دی نور هم څه پته نه لګي نو دې وخت کې چې کوم دی عموم عقیل رزاق صاحب په ځای نه دی ناست بلکې خپل کوششونه یې پوره کړي دي هغه که په صوبایي لحاظ سره دي نو عموم مشرانو سره تللی دی ناست دی او خپل کوشش یې کړی دی او د هغې نه پس یې د پاکستان چې څومره پرایویټ سکولونو تنظیمونه دي هغې راغوستي دي هغې اسلام آباد کې په یو ځای کېنولي دي او بیا چې کوم دی دا فیصله کړې ده چې انشاءالله موږ به په 15 اګست باندې خپل پرایویټ سکولونه کلاوو نو دا د عقیل رزاق صاحب سلک ډېر تعارف و چې ما تاسو سره دي هغه هسټري شیر کړه او زه عقیل رزاق صاحب راغواړم چې هغې تاسو سره خپله د دې چې څومره هلې ځلې دي هغه تاسو سره شیر کړي نو ستاسو په درون استقبال کې زه جناب عقیل رزاق صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او تاسو سره خپل خیالات اظهار وکړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مراج خالد صاحب وارث خان صاحب آفتاب صاحب احمد علی صاحب رحمداد صاحب خالد کمال صاحب اورنگزیب صاحب آیات خان صاحب بشیر مٹا صاحب عظیم شاہ صاحب شاہد انجینئر پرویز صاحب سید عطولہ شاہ شاہجی صاحب اکرام اللہ صاحب عبدالباسط ملک اجاز ارسلہ خان زما د شب قدر ډېر درانه خواږه عزتمند ملګرو السلام علیکم زه پهلا د شب قدر انتهایی مشهور یم انتهایی په ټوله صوبه کې 33 اضلاع دي او زما دویم کور چې دی نو هغه شب قدر دی په دې چې کله ما الیکشن کولو
نو ما سٹارټ د شب قدر نه واغسته او د شب قدر خلکو ما سره دومره غیرت کړی و چې څومره ووټونه د شب قدر نه یو ووټ بار تلو باقي ټول ووټونه ماته میلو زه چې څومره شکریا ادا کوم دومره کمه ده او کوم عزت تاسو راله راکړی دی دغه ډېر زیات مشکوري د پرایویټ سکول د تنظیم مقصد هم دا چې د پرایویټ سکول څومره پرابلمز دي چې دا سالو که دغه د حکومت طرف نه پرابلمز راځي که د نور طرف نه راځي خو دا تنظیم هم دې لپاره چې کله په 13 مارچ باندې اعلان وشو او 14 مارچ سکولونه بند شو او اعلان وشو چې په 5 اپریل باندې به سکول کولو شي بس موږ چې یاره لږې ورځې دي زه سکول به کولو شي په دې 12 میاشتو کې چې دا مارچ میاشت کمی نو دا د سکول لپاره انتهایی اهمه میاشت په دې میاشت کې موږ امتحان الو ریزلټ اناؤنس کوو په دې میاشت کې ایډورټایزمنټ کوو موږ په تمه ناست یو چې یاره زموږ ایډمیشن به کېږي ماشومان به راځي خو بلکل هغه مډ آف دا منث زموږ سکولونه بند شو موږ بیا هم پته موږ کېدی شي یاره دا مۍ کې کولو شي بیا یو ډیټ راکړو بیا جون شو او بیا پکې جولای راغله ما انالیسس سٹارټ کو چې یاره دا سکولونه په ټول پاکستان کې څومره دي او په دې سکولونو کې بیا څومره پرسنټ سکولونه چې دي هغه رینټډ بلډینګ کې دي نو ټول پاکستان کې دا ټیم 2,07,000 سکولونه دي टीचिंग स्टाफ दे के 15 लाख दे और 5 लाख दा नॉन टीचिंग स्टाफ दे सब 20 लाख एम्प्लॉइज जुड़ी और 80% स्कूल ने चिदुन दा रेंटेड बिल्डिंग्स की चिकल दा यो दो मेश्त तीर शविनो इंफॉर्मेशन शेयर के दा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट ना खल को पिक्चर शेयर के चेहरा दा स्कूल खत्म शो फलाने स्कूल खत्म शो نو ما یو بیا پوسټ هم کړی نو هغې کې 572 سکولونه اوس دا ټایم 630 دي چې دا سکولونه مکمل ختم شو دې سره د رنټ پیسې نه وې او مالک جایداد ورته چې دا سکول خالی کړه زه چې کله د پاکستان ډیټا ګورم نو 2.5 کروڑ بچي چې کوم دي د پرایویټ سکول کې سبق وي 2.5 کروڑه لکه دا یو ډېر غټ فګر دی او 2.5 کروڑ بچي په ګورنمنټ سکول کې سبق وي تقریبا 5 کروڑ بچي په سکولونو کې دي لکه موږ یو بوج اوچت کړی دی دې نه علاوه کوالټي ایجوکیشن ورکو او سیکنډري سکول ماشوم باندې 7,500 روپیا پر منت خرچه زما 98% سکولونه چې کم دي نو 5,000 نه لاندې دي بیا هم موږ سره زیاتې کېږي موږ بیا جي دا سټرګل سټارټ کو یو سره ملاقات بل سره ملاقات نه زه ډایرکټ لاړم وزیر خزانه تیمور جګړه ته کېناستم موږ ورته چې یاره ټول خلکو ریلیف ورکې د پرایویټ سیکټر ته ریلیف پکار دی نو ما ته څومره سکولونه وي نو ما ورته چې یاره 3,000 روپیا فیس او 3 نه کم دې سکول ریلیف ورکړه صرف سیلری رینټ او بلونه موږ ته معاف کړه کلکولیشن یې وکړو چې دا خو اربونه روپۍ جوړېږي دا نشو کولی بیا ورته موږ کېناستېدو چې یاره موږ ته خیر دی بلا سود قرضې راکړه ایم ډي خیبر بینک راغو دا خو جي اربونه روپۍ دي دا به کله واپس کړي 2-3 کالو کې به واپس کېږي نو دا خو کمرشل بینک دی دا اربونه روپۍ زه بندولی نه شم زه به تنخواګانې کم ځینه ورکوم زما خو ډېر بلډینګونه په رینټډ دي د خیبر بینک دا خبره هم ختمه شوه بیا مې کوشش وکړو بیا موږ لاهور ته لاړو د ټول پاکستان سکولونه هلته راغونډ شو هلته مې بیا دې سره 2 میټینګونه ځان ته وکړو دا پروګرام د نافع والو او سراج الحق صاحب چیف ګیسټ پکې نو ما غزل دا ټول خلک کینو چې معیار په یو پوینټ ایجنډا ده
او اسلام آباد ته راځو چې اسلام آباد ته موږ دا پروګرام سیټ کړ نو نافع والا ویل چې یاره دا موږ ارینج کوو نو ما دې ته ویل چې یاره تاسو ما ارینج کوئ ځکه چې نافع یو سیاسي تنظیم دی جمعه اسلامي ذیلی تنظیم دی دا به موږ ته مشکلات پیدا کوي خو دې ویل چې یاره بس موږ ډیټ اناؤنس کړی دی او ته به راسره کوپریشن کوي د کراچۍ ډېر تنظیمونه ویل چې موږ نافع پروګرام ته نه راځو د لاهور ډېر تنظیمونه ویل چې نافع پروګرام ته نه راځو یو کس را 40 منټ ما خبرې وکړې ما ورته چې کریډټ د هر څوک والي خو 1 پوینټ ایجنډا ده چې راغونډ شي منت مو خلک هم راغونډ کړو هلته چې سپیچ وکړو تاسو په سوشل میډیا باندې به کتلي نو ما ورته چې یاره زموږ دوه مطالبې دي دوه خبرو کې یو خبره د حکومت ومني مونږ له دې ریلیف راکړي یا د سکول کولو کې مې ریلیف طرف ته راځو څومره سکول نه دي 2 لکه مې د یو سکول ایوریج خرچه واچه ایوریج داسې زما د سکول 14 लाख روپۍ د میاشتې خرچه ده یو سکول به هغه 20 लाख وي بل سکول به هغه 2 लाख وي ایوریج هم 5 लाख روپۍ پر منथ خرچه واچوله ملٹیپلائی بائی 2 लाख دا جوړیږي 1 खरब روپۍ ارب نه खरब 100 ارب دا د یو میاشتې که شپږ میاشتې سکول بند نو 6 खरब شو زما د خیبر پختونخوا د صوبې سالانه بجټ 13-14 खरब جوړیږي میں دا ریلیف امپاسبل دی 100% نه 1000% امپاسبل دی دا ریلیف نته نه ملوي اوس بل طرف ته راځو چې سکول کولو شي دې کې دوه خبرې دي سکول به څنګه کولاوي یو دا چې موږ خپل کینو او اعلان وکړو چې یاره دا تاریخ شو په دې تاریخ موږ سکول کولاو او دویمه خبره دا چې موږ د ټول پاکستان د 2 लाख سکولونه دي دې کې صرف 1 लाख کسان اسلام آباد ته راشي او یو مضبوطه درنه کوو د یو ورځې مضبوط درنه او احتجاج کو او حکومت ته مجبور شي او حکومت اعلان وکړي په اگست یو تاریخ ته موږ راځي نو ما دا دوه خبرې دي په دې دوه خبرو کې به موږ پهله خبرې ته راشو چیرې موږ اعلان وکړو او دا احتجاج به موږ ځان سره ریزرو وساتو څه لپاره که حکومت مزاحمت وکړو زموږ سکولونه سیل کړو سکولونه بند کړو نو موږ سره به دا آپشن چې یاره موږ اسلام آباد ته بیا راځو نو خلق میں قائل کا دیکھ یو کس یو مشہور کس دے غټ تنظیم دے کاشف ادیب جاویدانی هغه یو برپور تقریر وکړو چې یاره موږ د حکومت خلاف نه د حکومت خلاف بالکل نه میں چې د حکومت خلاف نه ځې د سید غنی بیان اوس وورئ وی ہو سکتے ہم 15 ستمبر کو بھی اسکول نہ کھولیں دا خبر لاړه بیا مارچ ته مې سکول به کولو ولې به کولو موږ سره د بچو غم زما صوبه انتهایی پسمانده صوبه ده زما د صوبې 26 लाख بچي د هغې عمر 5 سال نه 9 سال د هغه سکول لپاره هغې لپاره سکول نشته زما صوبه کې دهشتګردي شوې ده دا تعلیم کې ډېر رسلو دی او که دا پرایویټ سیکټر ختم شو دا زما صوبې لپاره المیه ده تباهي ده خو انشاءالله په فرنټ لاین باندې به موږ یو سکول به کولاو بیا زموږ یو ډیټیل میټینګ وشو ښه ډیټیل میټینګ چې یاره سکول کولاو شو نو څه به کېږي 4 خبرې پکې راغلې یره جی اے سی برازی او اے سی سکار د سکول سیل کول خجی دیمه خبره پولیس والا راشي کی دي شي پرنسپل ارست کی دو خبرې دریمه خبره دا چې دا سکول فاین شي 1 लाख 2 लाख روپے او سکول ځا تحصیل کی مې دا دو خبره ذهن کې وساتې دا به ان شاء الله نه کی اے سی راغ وستا سکول نشي بندولې تاسو را بچی دي
او نن تا ته دا اعلان کوم هر یو سکول والا چې کله سکول کولو کې د ماشومانو د راتلو نه والا تر کلاسه پورې مکمل ویډیو جوړ کړي هر یو سکول والا او ګروپ کې شیر کړي ایس او پی طرف ته ان شاء الله راځو مونږ به ان شاء الله په هر ضلع کې او هر تحصیل کې کوئک ریسپانس فورس به جوړو کې دې شي او تحصیل کې دوه کمیټې جوړې شي دوه ګروپونه جوړ شي درې جوړ شي نو هغه د خپل علاقې ذمہوار وي که هغه علاقې ته پولیس راغو یا اے سی راغو نو فوراً به یې ته کال کېږي چې هر کله پولیس یا اے سی راځي نو یو کس مقرر کړي چې دا ویډیو جوړ کړي ان شاء الله لیکل در کوم چې دا سکولونه به کولاوي او ډېر خلک داسې دا غټ سکولونه والا دي د یې په ذهنونو کې ډېره یره ده او دا اعلان کوم او دا زموږ مشترکه اعلان دی کم کس په 15 اگست ته سکول نه کولاوي अब زموږ تنظیم کې پني او د یو تنظیم کې هم نه او بالکل تنظیم نه بباري کای سره بیا ارس کیږي په فیوچر کې مونږ به ذمہوار یو مونږ ور سره نیو کم کس د تنظیم خبره منی او سکول کولاوي अब زموږ ممبر او ان شاء الله زموږ په 10 اگست په پېښور کې د 1000 سکولو اجتماع ده صرف د ډسټرکټ پېښور او کې به موږ مکمل ایس او پیز باندې یو کس لور کو ان شاء الله زب آفتاب یا وارث خان ته باور کما نو دا به تاسو ته ملو شي ایس او پی سدي هر ماشوم سره به ماسک چې کله انټر کېږي نو سینیټایزر سره به لاسونه هغه صفا کوي په قطار کې بس کلاس ته ځي 4 فٹ فاصله کې به ماشوم ناست شروع ورځو کې خاصه ماشومان کم راځي عام روټین کې کم راځي نو موږ ته هغه شفټونو ضرورت نشته چې پهلا شفت به یو دویم شفت به یو نیم ماشومان په یو ورځ به راځي او نیم ماشومان په بل ورځ نه ټول ماشومان دې راشي هفته په ورځ به ته سکول کولاوي او صرف ستا سټاف به راځي 15 اگست ته مکمل ټریننګ به ورکړي او ان شاء الله پیر ورځ نه به स्टूडेंट्स पर है जी टाइमिंग जमून 7 नवाला तर 11 बजो पूरे दे देखे भाई असेंबली नहीं देखे बा ब्रेक नहीं देखे बा कैंटीन नहीं देखे बा लैब और लाइब्रेरी तब माशूम नजी माशूम बजा सर ऊपर उड़ी बोतल बजा सर उड़ी द स्कूल ऊपर बनेस की और यो बल सर लास्ट न मिला यो बल सर गाड़े न मिला दा एसओपी बल मुख्तलिफ वजीरान लगिया दे बयान वर कही हम ये करेंगे हम वो करेंगे इसम निशुपूरे कम फोर्स चिमुक सर दे कम ताकत चिमुक सर दे ज प खबर न्यूज बांधे नासुमा ओ चिकला सेठ वकार से भी जजमेंट वर कड़ो चेहरा प्राइवेट स्कूल वाला प छुट्टियां की बनी फीसदी और वे माशूम तब 50% डिस्काउंट वर कही नो मा सरा जफर अली शाह टाइम एमडीओ और फजलुल्लाह से हम नास्तो नो दी चेहरा तासो हड़ताल बोले को फजला वर्तवी चेहरा जी मुको दा डीएमओ खिलाफ हड़ताल करे दी माने तक उसको हड़ताल बोले को माजी दा जज खिलाफ हड़ताल करे नो आगे एन कर लग ओ यारे दा चेहरा दा खुदा अदे खिलाफ लेके आ दी मेजी दा जज पे इख्तियार के रिश्ता दा द्रे इदारी दी दरियासत यो अदालत दे यो पार्लियामेंट दे और यो इंतजामिया दा इंतजामिया की दा मिनिस्टरानो सीएम और पीएम दा टूट राशि टोलो के बालातर चेदेनो दा पार्लियामेंट दे नन पार्लियामेंट दे दा कानून जुड़ की जिसो यो कस कत्ल दी उठी दा बस सजा 10 रोजी द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आई ता 11 रोज सजा निशो कोई 10 या 10 न कम वर द पार्लियामेंट कानून दे पार्लियामेंट कारम कानून साजी और पार्लियामेंट अदालत सर द पार्लियामेंट द्रे खबरी चिकम दी दा खिलाफ कानून जुट के नुआ खत्म रिशी यो द रियासत खिलाफ यो द इस्लाम खिलाफ और यो ह्यूमन राइट्स खिलाफ बुनियादी इंसानी हकूक नुमाइजमा सूबाई असम्बली ने दा बिल पास शेवे दे 2017 के प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी
دې کې دا لیکلي چې ته به چوټیانو فیس پوره لې په هغه ایکټ کې دا لیکلي دي چې ته به سیکنډ ماشوم ته به 20% سبلنګ ورکې مې عدالت څنګه ویلی شي چې ته به 50% ورکې بیا عدالت څنګه ویلی شي چې ته به 50% چوټیانو فیس بالي مې زه د عدالت خلاف یم که توهین عدالت لږ په ما لګوي ودې لګوي خو هغه چې کوم ججمنټ کوم جج ورکړو بیا موږ دوباره کیس وکړو او بیا به موږ زموږ په حق کې هماغه جج فیصله وکړه چوټیانو فیس باره کې نو انشاءالله اسم هم نه کېږي په هر ضلع کې به زموږ لیګل کمیټي وي او زموږ صوبایي سطح باندې د سپریم کورټ بهترین وکیلان وي چې څه مسله به کېږي انشاءالله موږ به هینډل کوو جرمانه او سکول سیل کېدل دغه ټول ذمواري زه علم که یو سکول سیل کېږي که ټول سیل کېږي دغه کولول به زما ذمواري ده انشاءالله که کوم سکول جرمانه لګي دغه ذمواري زه علم او انشاءالله پولیس او ایسی سکول نشي بندولی یریږي کله پولیس راغو تا مووي جوړه کا او ماشومان سکول نه وویسته همدغه پولیس والا به کېږي همدغه ایسی به کېږي که دا بچه بار ووتو اکسیډنټ وشو دا بچه بار لاړو چا کډنیپ کو په دې مکه چا وویسته نو دا ایسی او دا پولیس والا به ذموار دې باره کې سټرګل موږ ډېر MNA MPs ګانو سره ملاو شوي په قومي اسمبلی کې په سینټ کې او په صوبایي اسمبلی کې زموږ حق لپاره خبرې شوي موږ مختلف تنظیمونو سره ملاو شو او انشاءالله تعالی دا څومره تاجر کمیونټي ده او څومره اپوزیشن لیډران دا به انشاءالله ټول زموږ په بیک به ولاړي او زموږ څه غلط کار نه دی ته وایې چې کرونا وایرس دی نو په مارکیټ کې وایرس نه دی اوس په نن اعلان یې مو وکړو چې دا هوټل هم کولاو او دغه شادي حال هم کولاو په شادي حال کې څه هم په یو پلیټ کې لګیا خلک خوري نو دا وایرس هلته نه دغه کېږي سپریډ کېږي نه نو انشاءالله مونږ به سکول کولاو په 15 تاریخ به کولاو په یو ورځ به کولاو ټایمینګ به زموږ 7 نه 11 پورې به بریک بني اسمبلی بني چې هلته ګیدرینګ او دغه ته بنوځو لیب ته بنوځو لایبرري ته بنوځو چې ګیدرینګ او دی وی چې 20 ماشومان دا 20 ماشومان ای لپاره دی چې دغه د کلاس روم سایز 16x25 خو زموږ اکثر د سکولونو د کلاس روم سایز واړی ورکوټي نو موږ به 4 فوټ فاصله کې به ماشوم که 10 ماشومان راځي که 12 راځي که 13 راځي که 15 راځي په 4 فوټ فاصله کې به ساتو او هر یو کس ته مووي جوړ کړي خپل د سکول او دا مووي د بیا ګروپ په شیر کې دا به موږ بیا مخکې یو پیج دغه باندې به شیر کړو چې حکومت ته ټولو خلکو ته پته ولګي ملګرو صرف 3 ورځې دي ښه زیات یې نه 17 18 او 19 دا 3 ورځې که موږ لږ مضبوط ودرېدو دا سکولونه بیا کولو شو بس بیا هېڅ خبره نه ده او که په دې 3 ورځو کې موږ هغه مثال وکړو په یو کلي باندې وافت راغلی و نو مشران راغونډ شو نو ورته ویل چېره دی بار یو بزرګ ناست دی دې بزرګ له ورځو تپوس ته وکړو چې آفت رانه ختم شي خلک ورغه هغه مشر ورته وویل چېره ستاسو په کلي کې یو تالاب دی هر کس په دې تالاب کې یو بالټی پی دی واچي د شپې چې سار پاسې انشاءالله د آفت به دنه ختم نو اکیل په ذهن کې دا راغو چې مړه ټول خلک پکې پی چې راشه پکې ته پکې اوبه واچوه هېڅ پته لګي شپه ده همدغه خیال د رامداس صاحب په ذهن کې م راغوه او دا خیال په آفتاب صاحب سار چې وکتو په هغه تالاب کې یو ساس کې پیل و ټول یې وبولو که موږ دا ووایو چې یاره بس خیر دی 15 ته به نه کولاو 16 ته هم نه کولاو 3 ورځې صبر به وکړو حالات به وګورو چې دا حالات څنګه دي کیدای شي دا خیال د ټولو په ذهنو کې راشي او دا شی به بیا ناکام شي انشاءالله موږ مقابله به کوو او راځو به سکول به کولاو بلکل به نه یارېږي وګوره دلته په شفقدر کې او په چرسده کې ډېر مضبوط ملګري دي موږ سره معراج خالد صاحب وارث صاحب رامداس صاحب آفتاب صاحب خالد کمال دی اورنګزیب صاحب دی سبحان صاحب نه دی راغلی زموږ ډېر زوړ ملګری دی
آیات خان صاحب دی آیات الله صاحب دی دا زموږ ډېر زاړه ملګري دي او انشاءالله هېڅ به هم نه کېږي زړه لږ مضبوط کوي او دا موږ چې دا کار کوم وکړو نو دی کې موږ ته یو فایده وشوه چې ټول پاکستان په یو ورځ کولاوي او موږ ته بله دا فایده وشوه چې په میډیا باندې الکترونیک میډیا او پرنټ میډیا کې لګیا دی زموږ د 15 اګست باره کې خبرې کېږي نو خلک ذهني طور باندې تیار شو انشاءالله تعالی سکول به کولاو بالکل به نه یریو بالکل به نه یریو او دا قرباني د هغه ماشوم لپاره چې کم ماشوم په ډېر کم پیسو کې کوالټي ایجوکیشن لري لکه دا هم تاسو ته یو فخر دی زموږ ورور شاهد صاحب ماشوم له ته بورډ ټاپ کړی دی لکه دا هم دا یو فخر خبره ده په یو پسمانده علاقه کې یو کس راځي او ټول بورډ ټاپ کوي نو دا کوالټي ایجوکیشن موږ ورکوو او په ډېر کم پیسو باندې ورکوو ما سره خبرې وشوې چې یاره د ګورنمنټ سکول ډېر قابل ټیچرز دي مې هېڅ شک نشته مې ډېر فار بیټر دین پرایویټ سکول ټیچرز خو په پرایویټ سکول کې چیک اینڈ بیلنس دی تپوس کېږي نو ماشوم مار سالي نو انشاءالله تعالی خبرې نور هم ډېرې دي خو بس خپلې موضوع ته راځو چې یاره به سکول به انشاءالله کولاو سټرګل چې موږ کم کړی دی دا ټایم په ټول صوبه کې خوب دومره تیزی سره روان دی چې بیګا الله یقین وکړي چې د 2 ډسټرکټ یو کرک او بنو او لګي د مخالف تنظیم عہدیدارانو ما سره رابطې وکړي په الله یقین او ما ته چې ټایم راکړو ته راشه بس موږ شمولیت کوو په سوات کې لکه دا ټایم زموږ 300 ممبر دي او تیزی سره خلک زموږ طرف ته را روان دي مخالف تنظیم پکې ونټر زون لپاره یو تاریخ اناونس کړو تاسو به کتلی 4 اگست او ما سخت مخالفت وکړو ما دي تل چیرې دا ونټر او د سمر خبرې چې کم دي نو دا ډېر غلطي دي اوس ونټر زون کې موږ په 4 اگست کولو کو په سمر زون کې موږ په 15 اگست کولو کو ونټر زون لږه علاقه ده او ټول پولیس بلاش وغه سکولونه بند کی او دغه اثر به بیا په سمر زون باندې برازي مخکې موږ دا اعلان کړو چې په 10 اگست باندې به 9 10 فرست ایئر سیکنډ ایئر به کولو بیا یو هفته پس په 17 اگست باندې 6 7 8 به شامل کو او بیا به موږ په 24 اگست نرسری نواله تر 5 پورې چې بیا موږ کېناستو چې یاره دغه تقسیم شو دغه به لږ سکولونه کولوي چې لږ کولو شي نو بیا خو د پولیسو دې لپاره ډېره اسانه شوه نو بیا هم فیصله وکړو چې په یو ورځ ټول سکولونه کولو که وینټر دی او که سمر دی او که نرسري پرایمري دی که میډل دی که هائی دی که هایر سیکنډري سکول دی نو انشاءالله یو دماکه به کېږي په 15 اګست او تاسو به راسره تعاون کوئ او دا د ذات خبرې نه دي دا د یو کس خبرې نه دي ته یقین وکړه چې دا زموږ تقریبا 25 लाख دي که 35 लाख ماشومان دي زموږ په KP کې پرایویټ سیکټر کې دا د د مستقبل خبره ده لکونو ټیچران دي چې دا 15 میاشته تنخواه ورته نه ده میلاو دا د د فیوچر خبره ده او انشاءالله فیس به پوره لګي کوم ماشوم کته داخلي نو SLC به لازمي تیالي دا یو را سره پرامیس وکړي دا پرامیس ممتا لپاره بخي کته نه یو ماشوم بل سکول ته لاړو او هغه SLC او وخته اب تعالی راځي او تعالی ته پوره فیس علي نوټیفیکیشن د سرکاري که په دې ورځو کې مانه یو ماشوم زیو SLC علي ماته به د اگست پورې فیس راکړي سرکاري نوټیفیکیشن شوی دی فیس به پوره علي او بغیر SLC نه ماشوم نه داخله وي پرامیس دی او سکول په کولاوي د شاهي صاحب باره کې ما خو خبر وکړه بیا ورته مبارکباد ورکوم 1094 مارکس دا ډېر زیات غټ اچیومنټ دی زما خیال دی کېدای شي ټول صوبه کې دا ماشوم پس دي او په دې بهترین رزلټ باندې او دې نه علاوه چې څومره نور زموږ ملګري دي په میټرک کې ښه رزلټ راغلی ټولو ته مبارکباد ورکوم او دې ځله د ټولو رزلټ ښه راغلی دی څومره دي ټولو پکې مفتو کې نمبرې زیاتې شوي دي او ښه رزلټ راغلی
خو ښه ماشوم لپاره نقصان دی هغه ماشوم به میټریک کې لکه ښه محنت کوي او زیاتې نمبر یې الله تعالی یې ټولو لپاره اسانه کړي او ان شاء الله تعالی په دې پرومس چې 15 اگست به موږ لازمي سکول کولو او اس ال سی به غواړو او بغیر فیس به ماشوم نه پرېږدو که دا موږ یو روټین جوړ کړو نو ان شاء الله دا پیرنټس به موږ سره ودرېږي اخر کې به په دې شعر باندې به خبره ختمه کوم کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو کبھی تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا تھینک یو